بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نورانی قاعدې څه ضروري مسایل یا ضروري څو خبرې زموږ نه پاتې شوي وي او هغه چې کوم دی زموږ په قرآن پاک کې زموږ ډېر په کار راځي چې په هغې باندې موږ او تاسو ځان پوه کړو. نو په هغې کې د مد بیان هم راځي. نو دا مد چې کوم دی دا مونږه په دوه قسمه دی. یو ته مد متصل وی، یو ته څه وی؟ مد متصل، او یو ته وی مد منفصل. نو دا مد متصل دی ته وی لکه دا جاء دی، جیم الف مد زبر جا، همزه زبر ا، جاء. دا یوه کلمه ده، یوه کلمه ده. نو په یوه کلمه کې چې کله مد راځي نو دې ته وایي مد متصل. دا بالکل دا همزه د دې جاء نه بغیر نشي ویلی کېدی، او د دې همزه معنا د دې جاء نه بغیر دا چې کوم دی نه ښودل شي. نو دا یوه کلمه شوه. نو په یوه کلمه کې چې کله همزه راشي شاته او په هغې باندې مد کېږي نو هغې ته وایي مد متصل. او بل دی مد منفصل چې وما چې کوم ده، وما بیل جمله ده او آمنا بیل جمله ده. وما بیل جمله ده، آمنا بیل جمله ده. نو وما آمنا په دې باندې چې کله مونږ مد کوو وما آمن معه نو دې ته څه وایي؟ مد متصل. په دې کې فاصله ده. فاصله دا ده چې دا حمزه راغلی دی، دا وما چې کوم ده دا وما بغیر د دې حمزه نه هم ویلی کېږي. دا وما بغیر د دې حمزه نه هم ویلی کېږي. لکه وما چې مونږه آمنا او معهو سره دا پوره جمله یو ځای وایو نو دا دویمه جمله شوه. آمنا بیله معنا ده چې ما ایمان راوړی دی، وما په هغه څه باندې او په هغه څه باندې. د دې بیله معنا ده، د دې بیله معنا ده چې کله دا دوه معنو والا خبرې سړی یو ځای کوي نو وروسته به د دې دویمې معنی والا چې کوم دی ټکی چې کله د دې سره یو ځای راځي نو دلته به حمزه چې راغی نو دا حمزه به بیا وس د دې سره کار کوي، د دې سره به کار کوي. نو دا په منځ کې کلیم خیال کړئ د دې فاصله پکې هم ده. نو دا آمنه د دې جوړه ده او وما واو او میم او الف دا بیل جوړه ده. نو دې ته ځکه وایي مد متصل. دا خو چې کوم دی نو مد منفصل او دغه مونږ وپېژنده. بل یو جمله یا ټکی چې کوم دی مونږ ته هلته راغلی دی هغه مونږ هلته په قاعده کې نه و. میم جیم زبر مج، را کړه زیر، بل ایما لارې، دې ته ایماله وایي. په دې مجرې باندې له پاسه داسې اوږدی یې په شانتې یو نشان شوی دی. اوږدی یې پخوا په زمانه کې به ورته مونږ اوږدی یې ویله، اوږدی او غونډی. نو دا هغه اوږدی یې په شانتې چې خوایدلې غونته به یې وایو، خوایدلې غونته. نو میم جیم زبر مج، را کړه زیر، بل ایما لرې نو دې ته ایماله وایي. حالب زبر ها، مج ریها، مجریها به نه وایو، مجریها به نه وایو، مج ریها به وایو. ری مج ریها. لکه قط ریها، د قط ری په شانتې به دا ټکې مونږه وایو. نو دا په هغه قاعده کې هلته نه و، دا زمونږ نه پاتې شوی و. نو دا پکې دویم ټکی چې کوم دی مونږه وپېژندلو، د ویلو طریقه وغیره هغه مونږه زده کړه. بله یو جمله دلته راځي چې دا په پوره قرآن پاک کې غالبا چې یوه ده او هغه داسې ده چې لکه کله نوح علیه السلام د خپل زوی ته ووایي چې زما سره راوخیږه دې کښتۍ ته. قصه به تاسو اورېدلي. نو د هغې هغه څه الفاظ دي، دا الفاظ چې کوم دی هغه کله مونږ وایو نو دا په لیکلو کې یو شان لیکلی شوي دي او په ویلو کې به دا بل شان ویلی کېږي. نو دا به تاسو وایئ چې یاره دا ولې د دې نه یو ټکی حذف کېږي.
نو کله مونږ یو قاعده ویلې وه که کیدای شي تاسو په ذهن کې یي یا نه یا هلته نه ویلي نو هم اوس ذهن ته راولو دوه متجانسین دوه جنس والا یا دوه هم مخرج ټکي چې کله په یو ځای کې راشي دوه هم مخرج الفاظ ټکي چې کوم ځای کې راشي په یو ځای باندې نو د هغې نه به یو مونږه ختمو او یو به وایو نو دلته کې دوه ټکي راغلي دي با میم که چېرې با او میم مونږه په قاعده کې ویلې نو با د شونډو د ترۍ نه حاصلې راوځي با د شونډو د ترۍ نه یعنی د لونوالي نه راوځي او میم چې کوم دی هغه د شونډو د وچوبړې نه وچو ځای نه راوځي د دې وجې نه دا دوه ټکي چې کوم دی نو یو ځای راله نو دلته به دا مونږ وایو یا بنی ارکم معنا یا بنی ارکم معنا حالانکه په لیکلو کې لیکلی شوي دي چې یا بنی ارکب معنا یا بنی ارکب معنا خو دا داسې نه دي دا به داسې ویلی کوو چې دې نه مونږ یو حرف چې کوم دی هغه حذف کوو اب ورسره نه وایو یا بنی ارکم معنا نو دا چې کوم دی یو څو الفاظ زموږ نه پاتې شوي الله پاک دې د عمل کول توفیق راکړي او زده کړي توفیق دې راته راکړي او بل ته د ښودلو توفیق دې راته الله راکړي